بسم الله الرحمن الرحیم. روز بعثت نبی صلی الله علیه و آله و سلم 27 رجب المرجب باندې منو کیږي. ټولو مؤمنینو ته مسلمانانو ته مبارکباد عرض کوو. یقینا اسلامی اعیادو کې عیدونو کې یو بهترین عید، یو ټولو نه غوټ عید هغه روز بعثت نبی دی. 27 رجب 40 عام الفیل باندې امام تاسو عظیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نبوت باندې مبعوث شوی دی ظاهري طور سره، اگرچه پیغمبر حدیث مطابق هغه اول نه نبی و، څه آدم خاټه غږلې حالت کې وخت ټیم کې هغه نبی و پیغمبر و. نو دا شپه او دا ورځ ډیره عظیمه ده. زه مختصرا د شپې عظمت او اعمالو طرف ته لږ اشاره درته کوم. امام جواد علیه السلام روایت دی څه سوره شیو باندې دنیا کې مرسته رګه میر کوي، هغوی نه ټولو نه بهتره شپه د بعثت والا 27 رجب شپه ده. ټولو نه عظیم فضیلت او ثواب دغه شپې ده. عملونه چې امام ذکر کړي دي د کې یو شی دا دی چې انسان نماز عشاء مسخوتان المنځ نه بعد کوای شي نیمې شپې پورې. هغه 12 رکعته المونځ دی، دوه رکعته دی. چې کله المونځ ختم کړي هغه نه بعد سوره الحمد و سوره فلق و سوره ناس و سوره توحید، سوره کافرون، سوره ان انزلناه و آیت الکرسی دی. اره و واره 7 مرتبه الوستله دی، څه ډیر زیات ثواب دی. و دین علاوه دغه شپې غسل دی، 27 رجب شپې غسل دی، مستحب دی، انسان په کار دی وکړي غروب ټایم سره. و دین علاوه مخام ټایم کې زیارت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام دی، چې دې شپې انسان وکړي. هغه نه علاوه لیلة المحیا بللی شوي دی، د احیا والا شپه، د شب بیدارۍ والا شپه. دا شپه که چیرې انسان ټوله تیره کړي اعمالو کې، عباداتو اطاعاتو کې ډېر زیات ثواب دی. خصوصا هغسې کسان چې هغه بیماران دي، لاعلاجه کسان دي، هغوی دپاره باقاعده داسې حکایات شته دي چې متمکن شته، چې هغه کتابو کې شته، چې دغې شپې کې ډېرو کسانو ته شفا میلاو شوي دی بیماریو نه، او مریضانو ته خدای شفا ورکړي د توسل ذریعې سره. دعاوانې دي کتابو کې، مفاتیح کې هغه تاسو لیدای شوي دغې شپې، چې هغه زه تفصیل څه ذکر نه کوم. هغه نه علاوه کومه عید مبعث دی، یعنی 27 رجب ورځه، هغه ډېره زیاته ثواب لري. چې هغه کې مهم شی دی غسل دی. عید مبعث 27 رجب غسل دی. نیت یې انده دی چې غسل د کوم 27 رجب قربة الله. که شپې کوي شپې نیت وکړه چې غسل د کوم 27 رجب شپې قربة الله. که ورځې کوي غسل د کوم 27 رجب ورځې قربة الله. دین علاوه روژه ډېر زیات ثواب لري. 27 رجب روژه ډېر زیات فضیلت لري. روایت کې راغلی دی چې 80 کالو عبادت سره دې ثواب برابرې کوي، دوره ثواب دې ته ورکړی شوی دی. او 27 رجب باندې صلوات ډېر زیات ثواب لري، چې انسان په کار دی مسلسل صلوات ستایي، صورت توفیق وي 100 ورې وستایي، 200 ورې، 500 ورې، 200 ورې، 1400 ورې، څوره انسان کوای شي. او 27 رجب ورځې باندې پیغمبر زیارت الوستله دی، چاته هلته نصیب شوي هغه ډېر خوش قسمتي دي. مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام زیارت الوستله دی، څوک چې نجاف کیږي هغه ډېر خوش قسمتي دي. او دین علاوه 12 رکعت المونځ دی 27 رجب ورځې باندې هم، چې هغه سمپل انداز شی دی، 2 رکعته کیږي او سبې غوندې کې. خدا دې المونځ ختم کې سوره الحمد و سوره قل هو الله احد و سوره فلق، سوره ناس، او دا هر یوه سورت څلور وارې الوستله مستحبه ده. دین علاوه لا اله الا الله و سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دا ذکر ده 4 وارې. او 4 وارې الله ربی لا اشرک به شیئا، دا ذکر ده 4 وارې. یا دا ذکر 4 وارې لا اشرک بربی احدا، 4 وارې دا ذکر انسان وکړي. ثواب د پروردګار عالم د موږ ته توفیق نصیب کړي دغې شپې ورځې عملونو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.